محترم ولی خرابې شولې دا ولی خرابې شولې د کور ماحولونه جوړ نه دي او چې کومه زنانه جوړه ده مدرسه کې قرآن ویلې ترجمه ویلې ده کوم احادیث ویلې کوم ښې خبرې زده کړي بس خولې ټپ ټپ بنده کړي دینه چاته فائدہ نه ملاويږي په کور کې تعلیم نه کوي هغه ښې خبرې په کور کې نه بیانوي بس دا خپله شړه شي د دینه بیا ورو سار موز پاتې شي غرمې موز پاتې شي ورو ګوره دیوال جوړول دا مشکل کار دی دیوال ورانول آسان کار دی ایمان جوړول دا مشکل کار دی ایمان خرابول دا خو آسان کار دی بس مونږ او دس مکه خپل به ایمان کمزوري کی گناهونه کوا هر نافرمانی کوا ایمان به کمزوري کی زما محترم اغم زنانه وی چې دا غي پزړونو کې د الله مینا وا د الله محبت زما محترم عشق بازی وہ لڑے جو عشق کو راضی کر سکے تن کے کپڑے بے جکر معشوق کو راضی کر سکے نن زمون پزړونو کې د بچو مینا دا زمون پزړونو کې د خاون مینا زیاته ده نن زمون پزړونو کې د مور او پلار مینا زیاته ده د خواهشات مینا زیاته ده الله دا میک اپ ته الله دا جوړی دي الله پلان کې دا کور جوړ کو د پلان کې دوم رسول دا دا چلے هغه چلے دي ته الله کامیابی نه دی ویلي دي ته الله عزت نه دی ویلي فرعون سره څومره طاقت څومره زما عزتمند او مالدارو دغه شان نمرود وګورا ابي بن خلف وګورا د محمد رسول الله په مقابله کې هغه خلک مالدار نو موسی عليه السلام غریبو ابراهيم عليه السلام غریبو عيسى عليه السلام غریبو زما محترم د څومره انبيات تیر شوي دا ټول غریبانانو ټول په غربت کې ها الله رب العزت خپل خوخ بندل چرتم چې کوم دې دومره فراغ روزي نه ور کوي خامخا غیبانی څه تکاوت راولي په مشکلاتو کې راګيري چې دا بندا ما طرف ته متوجي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لبا فرشتي راتللي اے دا الله رسول ته حکم وکا دا غرونه به د سرو زرو شی او تاسو سره وګرځي او ته وینا نا زما دومره پکار دا چې د یو ټیم نیوي او بل ټیم نیوي والله ته وجړم الله نه وواړ دا زما محترم او اصل بندگی دا زندگی دا د پیغمبر اسلام بیبیانو چرته د پیغمبر علیه السلام نه د خواهشاتو طلب نه کړي چې الله رسول د فاطمه رضی الله تعالی عنها کو ته تشریف یوړو زما محترم فاطمه هغه گیټ کولاولو کې لګلېړ شول علی رضی الله تعالی عنہ ورسره چې کله دروازه کولاو شو ته فاطمه ای زما لورجانی دا ور دي څنګه د سلیټ کولاو کو واوري جی و یا رسول الله په خېټه کې دومره سنو چې ما دروازه کولاو کړي او داغي په طاقت باندې زرا فاسیدلې الله رسول دوانو جانو سردار محمد رسول الله زما محترم خپل لمنه مبارک اوچته او ایشي نن درې مورز زما مسندي خورل نن درې مورز نن موږ دومره خوراک وکړو چې زما عزتمند اوس خاص استلړو گاونډیانو نه ورکو دغه شان یتیمانو لا کونډو رندو لا د خلی په خله باندې د ناشکری الفاظ دي هر زنانه ناشکری الفاظ استعمالي خاون غریب به سار لاړ شي زما عزتمند او ماسوتن براشي او دا ورته په سترګو کې ورننه وځي تا موږ له سکړي دي پلار ته په سترګو کې ورننه وځي مور ته په سترګو کې ورننه وځي هغه پلار چې خپل ځواني د دې لوريانو نظر او قربان کی د دې بچو نظر او قربان کی هغه مور چې زما محترم دي ماشومي په غټولو کې او د دې ماشومي په تربيت کولو باندې څومره سخت تیر کړی وي دا لور سبا راغټه شي مور ته بکواس مکوا بدتمیزي مکوا ستا عقل کار نه کوي سیټ سشا داسې خبرې موږ لا راځي دا لم ټپ شوي یا الله دا کوم زمانه ته پاتې شو دا کوم وخت موږ پاتې شو زما محترمو دا ماشومان دا زنانا دا چې کوم نشنی لختي دي دا شنی لختي دي چې په کوم طرف باندې دا تاسو وځي پاغه طرف باندې زی دی پاغه طرف باندې زی د فرعون علیه اللعنت په زمانه کې زما محترمو یو وینځوا چې د فرعون د لوریانو وختبه ګومنځول نو د لاس چې کوم دی ګومنځه او ورزیدا ګوري مینا دا محبت ته او چاچیم ایمان راوړې دی چاچیم کلمه ویلې دا دی پسې د جنت انتقال شوه چاچیم ایمان نه وړي چاچی ویلې دي من قال لا اله الا الله دخل الجنه زما محترم حدیث کی محمد رسول الله فرمای چاچی یو ځل ویلې په پوره ژوندۍ کې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به جنت کې داخلي نو هغه وینځه پټه مسلمانه شوی او لاس دې ګومنځه وګرځیدا نو الله
سی ویلی الله. نو الله د چا نوم دی؟ الله د بادشاہانو بادشاہ د شهنشاه نوم دی. الله هغه ذات دی چې کوم ذات هر ټیم مونږ او تاسو طرف ته متوجه دی چې یو سکینډ یو منټ کې مونږ او تاسو دا غینه پټېدې نشو فنا کېدې نشو. الله پاک فرمایي فاینما تولوا فثم وجه الله. آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ، سمندر میں دیکھو تو اللہ، آسمانوں میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، بارش میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، چاند میں دیکھو تو اللہ، سورج میں دیکھو تو اللہ، ستاروں میں دیکھو تو اللہ، جنگلوں میں دیکھو تو اللہ، جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ، ان جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ، ان مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ، ہوا میں دیکھو تو اللہ، چرند میں دیکھو تو اللہ، ان چرند پرند کے زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ میں دیکھو تو اللہ. سبح للہ ما فی السماء والارض. نن دا مسلمان دا زنانا دا نارینا چې د دې په خوله باندې د الله نوم نشتا، د الله ذکر نشتا، د الله یاد نشتا، نو چې څومره د الله مخلوقات دي ټول د الله ذکر کوي، ټول الله یاد. نن دکاندار په دکان کې ناشتي خوله به بوټه بنده کړي، الکه تکار په لاسونو کې پسترګو باندې بق بق ورته ګوري، دغه شان په خپو باندې یو شي پسې ورپاسې ځي. نو داخله خو دې اوسګاره ده، جنت کې به جنتی د یو خبرې ارمان نه کوي سوا د هغه خبرې چې په دنیا کې زما عزتمندو د الله د ذکر نه بغیر تیر شوي، د دې خبرې به ارمان کوي. نو هغه زنانه نه هغه ګومنځه پرېوته، چې ګومنځه پرېوته نو د الله نوم یې واخیستو، چې د الله نوم یې واخیستو نو د فرعون هغه لوریانو داسې ورته وکتل، ورته وایي دا د چا نوم دې واخیست؟ وایي ما دا د موسی علیه السلام د پروردګار نوم واخیست. ایمان د ایمان او کم فرعون انا ربکم الاعلى چې دا دعوی کړي وا چې زستاسو د ټولو خدایانو نه نعوذ بالله غټ خدایم، دا غي پکور کې وینځه نوکره خادمه او هغه دومره جرأت او د الله په عشق کې او د الله په محبت کې کوم خبره کوي او بکی سو زما محترمو. هغه زنانا چې دا خبرې ول لوریانو ته وکړه، لوریانو د ډیرو غصې د لاسه ایستلاړ وته وی ته زمونږ بابا جان خدای نه منې؟ اچھا خدای منلی، زمونږ غونته کې عام انسان دی، فرعون خدای نه دی، خدای هغه دی کوم د موسی علیه السلام پروردګار دی. زما محترمو هغه لوریانې لاړلې او فرعون ته شکایت وکړو چې هغه ستا وینځه خو تا خدای نه مني. وی خو زما وینځه زما نوکره زما خادمه ما خدای نه مني، فوراً را پیش کې دربار. زما محترمو چې کله دربار کې پیش کړه وته وی ته ما خدای نه مني؟ وی نه. ډېرې دمکینې ورله ورکړي، دا به وکړو هغه به وکړو، تا نه منه، ته خدای یې نه، خدای هغه دی کوم چې د موسی علیه السلام پروردګار. اوس ګوره د الله په مینه کې د الله په محبت کې کومې قربانۍ ته زنانه تیارېږي. زما محترم په الله کې نو کوي چې هغه زنانې داسې سملوله او په لاسونو په خپو باندې ولا میخونه ټک وهل دی ظالم. وفرعون ذی الاوتاد، دې ته میخونه والا به ځکه ویلي چې زما محترمو په هر مسلمان باندې د میخونه ټک وهل او بې دردۍ سره به هغه چې کوم دی شهید. هغه زنانې داسې سملولې ده په لاسونو په خپو باندې ولا میخونه ټک وهلې دي او دې کې چې کوم دی هغه وزرا رال ویرلای لای مړه کوم د دې ولور ده او هغه لور چې کوم دی په سکون کې لوري ده ولا لور ده ماشومه ده هغه ولا راولي او ورته وایا چې د دې خپل خبرې نه واوړه او کناوړي دا لور به په سینه باندې ذبح کی. ګوره دومره دمکینې مو تعالی څوک راکړي، قسم بالله چې د ایمان نور پسې تیریږو. دا د دې صدې مسلمانان او دا موسی علیه السلام په زمانہ کې یو وینځه د الله دین د پاره کومه قرباني ته تیار ده چې دې کې هغه لوري راوسته داسې ورلاړه کا هغه لوري فوراً د خپل مور نه پیرودل شروع کړ چې کله خپل مور وکړه. زما محترم دا فرعون لعنتی راغه ورته وی د خپل خبرې نه واوړه او کناوړي دا لور به په دې سینه باندې ذبح کی، هغه وینځ نه قربان شم، دا غي د مين نه قربان شم. ورته سوې اے فرعون ته چې څه کولای شي کوا، زه یو قدم رسته کېدو والا نه یم. عشق بازی وہ لڑے جو عشق کو راضی کر سکے، تن کے کپڑے بے جو کر معشوق کو راضی کر سکے. ادھر آ ستمگر ہنر آزما، ہم جگر آزمائے تو تیر آزما. زما محترمو آغا فرعون لعنتی راغے چې دا خو ناوړي هغه لور
د تنیر ولا سر جدا کو سر داسې وګورځو بیا هم نه اورېدله بیا هم نه زما محترم هغې نه پسې هغه لورم هغه وینځم شهیده کړه او په غوسه کې کور ته راغې چې کله کور ته راغې اسیه بیبي چې کله د دې مخ ته وکتل ورته وایي څنګه داسې غوسه غوسه ښکاري وایي مړه په زما په دربار کې وینځمه زما نوکر و زه خدای نه منلم وایي داسې عبرتناکه سزا مې ورله ورکړه چې هر زنانه او هر نارینه یاد ساتي داسې خبره په خوله نه راوباسي هاي 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 زما مور بیبي اسیه بیبي ورته په جواب کې سو اے فرعون لعنتی ظلم دی وکړو په یو تور سره دی ظلم وکړو ته چا خدای منلی ته زمونږ ورته کې یو عام انسان ته خدای نه تم د موسی علیہ السلام په چال کې رالی تم د موسی علیہ السلام په چال کې رالی زما محترمو آغا فرعون آغا ظالم بادشاہ او دا اسیه بیبي ډیره ښایسته وه دا فرعون په دې اسیه بیبي باندې عاشق و دا یې ډیره خوښه وه او ډیر د مینې کور یې ورله جوړ کړی و اوس ګورئ جي هغه خپل ښایست د الله په دین قربانۍ د الله د نوم نه قربانۍ فرعون ته وایي ته خدای نه خدای هغه دی کوم چې د موسی علیه السلام پروردګار دی په یو تور سرې د ظلم وکړو لعنتي زما محترمو هغه فرعون فورا دربار ته بیا لاړې او حکم جاری کو چې زما دا کور والا دی زما بیبي دی د یو غلام په حیثیت باندې چې کوم دی په دربار کې پیش کړل شي واوري جی هغه اسیه بیبي اول ملکه وا او د الله د دین د پاره اوس غلام او د یو مجرم په حیثیت باندې رااله او زما عزتمند د اثر داسې ښکته کړی دی او په دربار کې پیش کړل شو دا ستاسو کسی قطاری نه بیانوم قسم بالله دی اکابرین سره دی مسلمانانو سره دا ظلمونه شوی دي ایو قدم وست شوی نه دي دا نن موږ په کوم رواني نو اسیه بیبي ته دمکې نه ورکړي چې ګوره دا دومره لوی محل نه ځان مه محرومه وا د ځان دشمنه مه جوړېږه ورته نه نه فرعون دمکې نه ورکړي اسیه بیبي د الله په عشق کې د الله په محبت کې هرې قربانۍ ته مخکې کېږي ورته وایي فرعون چې څه کولی شي کوه موږ د الله د دین دپاره مال قربان اولاد قربان ښایست قربان ځواني قربان فرعون حکم وکړو وایي دا دې الټه راځوړنده کړلی شي او هغه محل طرف ته د دې دا مخ ور وګرځولی شي دا کم محل چې ما په مینه باندې دله جوړ کړی هغه محل ته دې دا مخ ور وګرځولی شي زما محترمو دا اسیه بیبي د الله د دین دپاره یې الټه راځوړنده کړې د الله د دین دپاره اسیه بیبي الټه راځوړنده ده دې ظالم دې لعنتي حکم وکړو چې د دې نه دې دا سرمن په ژوندانه باندې ویستلی شي اسیه بیبي نه په ژوندانه باندې سرمن ویسته اسیه بیبي لکه داسې د میو غونته کې داسې وریتېدله زما محترمو بیا دې ظالم حکم وکړو چې مرچکي او مالګه راوړئ په هغه بربند بدن باندې مرچکي او مالګې ورته ورویسته د هغې دا بدن لکه د میو غونته کې زما محترمو داسې وریتېدله هغه نازک بدن د نارینهو بدنونه مضبوط وي د زنانو بدن ډېر نازک وي او یو زنانه کلمه ویلی ده جی کلمه ویلی ده تسبیح پیری دل نہ پیرا سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا نن من کلمه ویلی ده وغیم کلمه ویلی وا نو زما محترمو چې کله پیدا مرچکی او مالګي ور واچولې دغه ټیم کې لا اسیه بیبي شهیده شوی نه وو ژوندۍ وه نو اسیه بیبي د خپل چهره داسې اسمان ته راوچته کړه او الټه راځوړنده ده د خپل سر داسې اسمان ته او چغه وایي یا رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اچغه وایي چې یا الله په دنیا کې دی فرعون دی لعنتی یا الله د دې لوی محل محروم کم د دې په بدله کې یا الله په جنت کې مال محل راکړه چغه والا او شهید شول زما محترمو یو زنانه ته خبر کیږي ستا بچي د کافرانو په جیل کې نه سترګې تی نويستي په ژوندانه غوګونه تی نه کټ ک په ژوندانه سرمنې تی نويسته په ژوندانه هغه زنانه د الله په دین دومره مینوي دا غي پزړونو کې د الله بینه وا سوي لهذا اليوم ارضعته ام دغه ورځ د پاره ما خپل بچی له پي ور کړی دغه ورځ د پاره نن چې د الله په دین باندې یو معامله راشي هر سړی رسته زور کوي هر زنانه رسته زور کوي او زما محترمو مخکې جنگونو کې د صحابو په جنگونو کې زنانه د خپل د سر یخته به خرڅ کو
چې د دین دی پړي جوړ کړل شي چې زمان د الله په دین کې سنا صحیح سره شي دا شي عجیب نن به د مسجد د پاره چاند کیږي مدرسې د پاره به چاند کیږي هیڅ څوک به چې کم دي ځان اخوا دي خوانه کوي د بخل مادي په من کې پیدا شوی هم په نارینو کې هم په زنانو کې زما محترمو په دې خپل ماشومان باندې سخاوت کو خرج کو صدقې کو په دې سره مال زیاتېږي په دې سره په کورونو کې خیرونه برکتونه راځي کما زنانه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه اوتله تر کومه پورې دا واپس کور ته راغلی نه په دې د الله لعنت وري کما زنانه نه خاوند خفود شو ټول شپه په دې زنانه د الله لعنت وري زما محترمو دا زنانه د خاوند په کور کې سکی د خاوند په کور کې ژوند کوي د خاوند په کور کې ناسته ده د دې د خاوند په کور کې دا ناسته د ته روزانه 36 کروڑ کال د عبادت اجر او ثواب ملایي شپږ 10 کروڑ کال زما محترم عبادت ګټه سره د خاوند فرمان بردار ده د خاوند په اطاعت کې ناسته ده خاوند سره غریبی مالداری لوګه تندار سره برداشت کوي خاوند بی عزت کوي نه خاوند شرمای نه خاوند چې کوم د پکورونو کې دا زنانه ګرځي نه یو ته وي زما خاوند خدا سي دی بلې ته وي زما خاوند خدا سي دی د خاوند په بے پردګي نه کوي خاوند سره هر قرباني ته تیار وي دې زنانه ته د خاون پکور کې روزانه زما عزتمندو د احرام اجر او ثواب ملاويږي په احرام کې یو سا باندې یو کروڑ نیکی دا احرام کی یو قدم باندې 2 کروڑ نیکی ان دي زما محترم په احرام کې وفات شي په اولنې تلبیه باندې د جنت زیره دي په احرام کې چې کم دي دا زنانه وفات شي وای چې کم دی وای غسل مور کوي په احرام سره خخه کوي چې د قیامت پر ورځ په احرام کې را پاسي کمی خزنه خاون خوشاله خاون ته ناراضیو دا زما عزتمندو مرګ سره سیده جنت ایدا کمی خزی د خپل لیورانو یو خبره برداشت کا د خاون خبره برداشت کا د سخر خبره برداشت کا د خواخي خبره برداشت کا دا خزه چې کم نه مرګ سره سیده جنت د کمی انګور نه چې کم د خواخي خوشالي زما عزتمندو د کور زنانه د انګور جنت ایدا د کمی خواخي نه انګورین خفي د خواخي جهنمي خواخي ده من او تاسو ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلی اخلاق لري خو دي کلی اخلاق زما محترم په دې زنانو باندې مهنت کوي د خپل لوريانو باندې مهنت کوي خپل خويندو باندې مهنت کوي خپل ځانونو باندې مهنت کوي او که په ځانم مهنت اونکړلو دا یاد ساتي دا یو څو صفات بدر کې راځي خوار پړکا چم پرکا دیوال سرکا بے درکا دا یو څو صفاتونه چې کم دي به په زنانو کې راشي په دې زنانو کې به د زناورو صفاتونه راشي د منګت صفات پکې راشي د غشان د پښوګانو صفات پکې راشي د خرو صفات پکې راشي د خنزیر صفات پکې راشي دا یو څو بد خصلتونه دي به په زنانو کې راشي چې دې په ایمان باندې خواري مهنت نه کوي اوس هغه ورځ یو جنې چې کم دی ودیدله او چې کله په ډولۍ کې د خاون کور ته یوړله نو هغه جنې لږ سات پس اجازت وغوښتلو او اجازت نه بعد چې کم دی باتروم ته لاړه بیت الخلا ته واشروم ته او انت لږ سات پس چغې شول چې وې کتل هغه دروازې ورپسې ماته کا هغه جنې په ډولۍ کې ځان سره خاور او تیل راوړیو او په ځان باندې اړولې ځان ته تیلې بل ځان ته تیلې وهلې وجه صدا وجه امدادا چې خوخي یوي او ورکی بل بس زما عزتمند وجه صدا دې ته چې کم نه معقولونه نشتا دې لمن تربيت نه دی ور کړې دې ته موږ دین نه دی خودلې دې موږ په پرده کې پاتې کړی نه دي یو کسرانه ویرجی زما د لور دا اتکاله وشو دی یونیورسيټي دی کالج تزي او یو ټکی ور پسې نه انخل د دومره پیسې داخلو ما دومره پیسونه چې کم دی ادا کوم او دا لور می دا وېس قابل کیږي نه است تکړه کیږي نه اسه وجه ده زما محترمو چې تفشیش کېدو دا لور چې په کومه کمره کې به ود کېدله نو د دې د بسترې یا د بیډ د لاندې نه وړو کې شان موبایل وروت سروت موبایل وروته او هغه موبایل کې د شپې 1 بجې اس ام اس د شپې 2 بجې کال د شپې چې کم د 3 بجې اس ام اس شوی او 15 لک روپونه زیات اس ام اس یو کال د بار ملکونو کې چې کم د یورپ ملکونو یو ملک یو الګ سره چې کم د پرابطه کې ودا نو خاورې ودا سبق وای خاورې ودا سې ځکه دا زما عزتمندو مور او پلار له پکار دي چې په خپل بچو باندې مضبوط نظر وساتي هم په مدرسه کې هم په سکول کې ها زه د سکول مخالف نه يم خو زما محترم نن دا ماحولونه وګورئ
نن نا محولونه وګورئ محولونه څومره ګنده پند دي نو دا یو اخیری واقعه درته بیانوم چې کمی خزي پسې د خاون زور وي او د کم خاون پسې د خزي زور وي دوه خپلو کې سوي مینه محبت اتفاق کی وي بیا الله رب العزت په دې کور باندې رحمتونه راوري او دا کور مخپا ترقیزي او لږ وخت کې الله کروڑپتین کې بیا دومره مال ول راولي به سمبالول نشي دا زیات زما ستا په کور کې چې دا نن موږ په تنزل روان او تنگ دستي نه دي او غریبین دي او بیمارین دي او پریشانین دي د دې غټه وجه سره د خزي او د خاون په خپل منځ کې جنگ جګړه او داغه هغه اثر په بچو باندې پریوزي داغه هغه اثر په کاروبار باندې پریوزي خاون دی وایره د شکار مې روانو دومره په ترقی روانو ورسته ورځ په شار رواني پریوز رواني دا څه وجه ده دا غټه وجه دی د خپل کور والا سره چې کم دی دا غریب د دې زړه جوړ نه دا د کور نه یو سړی خفوزي بار سرو تلاسه چې هغه نه خوري جوړي د کور نه خفوته ایو ګلکارو ابا سلورم چت خفته داسې اشتلا څومره او چت او زما عزتمندو هغه ته چې کم دی خفته رسول او ځان له یو خفته نه ډېر پسې کړو خفته به چې کم دی داسې اشتلې نو هغه نور وته داسې حیران دی ایران ګور یره دا خو ماشاءالله ګر ایو پکې आवाज ورکو وای دا د کور نه خوشاله دا د کور نه خوشاله دی هغه ته پلان جوړ کو خپل خزه یو بل ګلکار پوکړه د دې کور ته راولېګا وته وې ستا خاون خو پلانکی جنې سره چې کم دی ملګرتیا او خزه خفشوا چې کله خاون کور ته راغی خپل کې پجنګ شو او چې کله په سبا باندې به دا خاون دې کار لاله پهلنی چته هم خفته نشو ایسته لماچی زما محترم خاون خزه ته داسې خبرو کی هغه سره د خزه لماچی ویره خزه را سره مینه نه کوي بعضی خزه وی خاون نه سره مینه نه کوي ته خو دې خپل جبه ته وګوره ته دا جبه څنګه استعماله وې زما کور کې جنگ جګړې دي خزه لمن کانه ورکو دا په تور کپڑا کې تاو کا او چې کله د خاون راځي دا کانه پخله کې کېدا او والله دا خو یو لوی عمل دی نو زما محترم هغه به دا سکول چې کله به خاون راغی هغه جنگ جګړې کور نه ختم شي بیا راغو ویره د کانه کې صدا سي کمال مو ته کانه موږ دم کړي نو یا دا کپڑا کې څه کمال نو دا ستا خلم په باندې کړي په دې کانه باندې ستا دا خلم باندې کړي وا دا خزه خاون سره جبه کوي واقعي سره جبه کوي خر سره جبه کوي په خبر ورسېدې کړه زه د خزو سپیشلیسټ یم ګوره ها ما سره چې کم دي داسې عجیب پوره دنیا نه دا زنانه رابطې کوي وې زمون خاوندان د دې خبرو نه خبر نه دی او ته خبرې وي پوه شو نو مې دا غریبانان چې نه خبرو دا خو نورم پته نزول سي دا نو ایو خاوند ته خزوي وګوره سړی دا مون شروع کا په کاروبار کې به برکت شي الله بدل دومره روزي او دا خبره نه منله اخیره کې وته داخله سوی زه خیر دې دا مون زوکا چې راشي داسې شی در باندې خورم کنه چې په ژوندۍ کې به دې نه خوړل زه دا یو مون خو کړم اخاوند دی وته کنه چې وته نو جمعه تلا نړې د کور شا طرف نه یو سوري په هغه سوري کې قتل کنه چې دا خزه مال سب پخې دا خزي انډي راواخسلې انډي پخې کې او فورن یوړلې د خاوند کټ دلاندې کې خوستل کنه اوس خاوند هغه ټول منظر وکړو الګ سات پس بیا را دن شواسي وزاده چل کې کنه اخزه ورته موز دیو کو یا موز میو کو مړه دروغ مو وای شکل نه دی پته لګي موز نه دی کړي و مې کو کنه ها خزه دار ته وای ما سب پس کړی تا وی کدا دی ویلی بس یقینا زبتاون انت په یو مون سره لوی بزرګ شي کنه وته مړه کار سړي پکړي خو بس راواله کړه ونه نه راته وې خو مړه وایاندې دي پکړي راواله و زما دا خاون خو واقع په یو مون سره بزرګ شو پوه شي ګوره اوس د خزې د خاون نه څه پیدا شو امید پیدا شو په خپل خاون باندې زما عزتمند یو خو یقین او خو تاثیر پرې وته په دې زنانه باندې دا زنانه چې گاونډیانو سره کینی ما خاون خو یې خزي بزرګ دی هغه ورځ د جمعه نه راغی چې ته پهله ځلې مونږ کو موته سمې پکړي تاریخ راته وی نه انډې مله پکړي او ما مولا واقعا دې پکړي کنه ایو خزبل اتا پدې کې دومره مشهور شو خلکو ول خپل ماشومان او بیماران دا وستل هغه وزناس شي پیش په کورسه کې الف نه بیم نو ویلي بس کورسه کې بنا سو کف به وکړو او بیمار با الله خطو بیمار با الله خو ګورو دومره پیسې را روان شي لین سو د خزي خاون پسې او سپورټ ته والله دا خزه به دومره مشهور کی ګره یا خو به خپ په عزتۍ مشهور کی یا خو به په عزت مشهور چې د خزي سپورټ د پسې ګورو د خزي سپورټ د خاون پسې د کم کوی بوزي نو زما محترم دا خلک براتله چې کوم مون سخت نه سخت بیمار باندې بیا شي کوفو کو او هغه به الله خو
الته باچا نه غلا وشو او غلب یې درکو غلب بالکل اړول پته نه ډیر تفشیشات شو غلو پته ونه لګیدا نو هغه باچا حکم وکړ هغه پلان کې بزرګ دی را وستل شي یا هغه ته وای چې خپل توجه واچي او دا غلا چا کړی دا غلا گیر کی نو زما محترم الته هغه غلو زین کې دا خبر رااله چې الکه پلان کې بزرګ ته هو خبر کړه دی واغې که چرته دم درود شروع کو داغي په دم درود مونږ را گرفتار شو نو الله غټه بي عزتي بمي راشد خپل دا چې څومره ساز او سامان دی بزرګ په پخو کې کیدا وته دا بچاو مبارک شو داغي دا مال دی مبارک شي وګوره مونږ ورته خایم هغه اگر سراولو هغه بزرګ کې خپل کې کیو غوستل وي بس کنه هغه غل لاړ او تختی دا لاړې او زما عزتمند هغه ټول ساز او سامان د بچا په خپل کې کیو غوست او بچا نور متاثر شو وی اغلا مړه بچا خوستا مال سره کارو بس دا والا خپل مال کنه زندگی تیرے دا بچا وای دا سړی خودم لوی بزرګ دی راځي د اختر مون باندې پسیو د اختر مون با ټول رایت را جمع کړي دی وای د اختر مون به د پسې کو ځکه چې اختر مون دې پوښي دی لوی سړی پسې کول پکار دی دای په زورونو جمعه ته بوتلو کنه دا ته خبره واوري خبره ته کومه زه بزرګ نه مدا دي خزي چې کم نه افواق ورا کړي و نه زه ته اوس خپلغه عجیزي خې مونږ ته سړی جمع ته مخکې کړي دی پوښي دا اوس وې چې په دې موږ کې بسوي کنه دا سخت کار دی زما محترم پدې کې او چې پریدي دې ایست شي منډه کړي چې منډه کړي او لنډې دیوالو پاغي ټوپ کړي دي کنه چې ټوپ کړي دی او ټول باچا مور پسې دی رایت مور پسې راکه بزرګونی سي نه موږ بمتا پسې کو او ته قسم دې ته وایم زه بزرګ نه ما دا خزي او غلط افاق ورا کړي او مال چې شاته وکړل غروز جمعه تر پرې وته جمعه کې ناستو ولو باچا وې دا سړی خو الله دا کمال نه خالی نه دی کدا په جمعه کې لګ پاتې شي ولا ټول مړ کېدو دا چې جمعه ته راوته کنه ور ټول د مرګ نه بچ کړ باچا ځان سره فیصله وکړه چې دې سړی نه بغیر بل داسې خسړې ماته ملاويږي خپل دیم ژوندۍ ختمېدو والا ده راشه دا ټول باچاحت هم د تورس پات هغه ټول باچاحت هغه تور حواله سو د خزي سپورټ ور پسې زما محترمونو ان شاء الله اوس زین عزم کو چې زما محترمو د کور نه د جنگ جګړې اول نمبر کې ختمي اول نمبر کې بیا د هغه پسې بالماضي ختمه چې څنګه د مونږ وخت داخل شي زنانو له فورا مونږ کول پکار فورا خبر یې اترې نه خواخې ته د کم کور چې مشرق خواخې د خواخې نو دا خواخې دې سګي انګورانو باندې دي مضبوط نظر ساتي چې کله اذان وشي فورا دې د خواخې حکم کې شابه موزونو کې پری دې لوخي موږ ارزه جارو په نیمه کې د امغه کې پری دې را دي شي پاک او دستیو کې موز دیو کې هغه نه پستې نیم کور جارو کې کما زنانه په بسم الله سره کور جارو کوي په بسم الله سره په دې کور کې به خیرونه برکتونه راځي مالداري به راځي بسم الله سره کور جارو کوي نو دې ته دومره اجر او ثواب ملاويږي چې دا بیت الله شریف جارو کوي دا بیت الله شریف زما محترم زمانیا الله دې وبخښتاسو د چې څومره مرحومین دي او څومره زنانه او نارینه زمونږ مسلمانان وفات شوي دي هغه سره دی الله ز خاور سره دی الله وبخ نو هغه پس کول پار کان کې به سکو پس کول زما والد سي محترم وته وي مور دا تاسو پس کې وي چې پس نکوم ز بسم الله وي چې شي لرم ګوتې وړلې بسم الله نن زنانه بسم الله وي هیڅ برکت نشته وړه براشي د وړو بورینه باغه سوتلې غتار دا سراخ کاږي او بل تبوي ځواني مخشي او چې کوم نه خدای دې پس مکر او خدای دې داشک او خیره کوي نو د قبل دو وخت معلوم دی تا بچی ته دعا وکا نو زما عزتمند هغه بچی دې بلوغت ته ورسي هغه دعا قبول شي یا دې ورته په دعا وکا تر هغه پوری بدا په دعا نه لګي تر الله پاک به توي چې ما دنا هغه کچا میوه نه اغستا خو چې کله دا میوه په خش ولا ځواني ته ورسېده به مې نه واغستا هغه په دعا ولګیدا بچو ته په دعاګانې مکوي بچو ته خیره مکوي بچو ته دعا وکا دا چې کوم د بیت الله شریف امام دی د خانه کعبه امام قاری سدیس دا ډیر رانو او زما محترمو وای ما یو ورځ کوم د خاوري راواخستلی او مور ته می په وړو کې ورواچول وړیا غزل او خاوري می په وړو کې ورته واچول هغه مور راته وای د ډیر غصې نه ز الله دې د خانه کعبه امام
خانقاهي امام نو ان شاء الله د دې ټولو خبرو چې کوم د اهتمام کو الله رب العزت موږ او تاسو ټول په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.